ستا کار خو جومات کې دی، ته د جومات نه ولې بار راوتې او د لوار بټې سره ناستې؟ هغه ته جواب کوي حضرت زه طالب یم او طالبان ډېر غریبانان او د مقتدیان هم دا دغی چې زما استاد جي او مولوي صاحب څومره ذلیل وي او پریښو او پسخا کپړو کې راځي نو ماته خوښ دی. که مولوي صاحب سره ګاډی دی، مولوي صاحب سره برینډ کپړې او برینډ پټکې والی دی، دغه مولوي صاحب ماته نه خوښېږي. ولې ماله محتاج مولوي صاحب پکار دی چې زما موافق او زما زړه چې کوم غواړي هغه مسایل کوي، ماله هغه مولا پکار دی. حقي هغه به وی. زه د ټولو نه مخکې ذکر الله راغلی دی، ذاکر د الله. مانه کوم کسان چې په دنیا کې الله یادوي، ذکر کوي، د ذکر بویا. یو سړی دی هغه به استغفار وی، څوک به الله الله وی، څوک به درود شریف وی، څوک به لا حول ولا قوة الا بالله وی. مانه په څه طریقه باندې الله وی ما یادول. او کم کسان چې ما یادي دا د دې لعنت شوده خلکو نه بچ دي، دی باندې زه لعنت نه ویم، دا زما خلک دي الله وی. نو ذکر پکار دی، ځکه ذاکرین او هر شی په ذکر کې دی. زه یو خبره کوم اکثر چې په ذکر کې صرف د الله نومم تر ورځ کې زر پیرې الله 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 وی. الله وی ته ما ورځ کې زر کرته یاد که، زه به دې په ورځ کې لس زره کرته یاد کړم. زما محترم الله داسې قانون دی. او بله خبره هم کوم، څوک چې الله یادوي چې الله د چا انتخاب کړي په دنیا کې او الله څوک یادوي نو هغه عظیم انسان دی، عام انسان نه دی. زما محترم ځکه ام اوس یو سړی دی هغه به خوشحاله شي، یاره جی نواز شریف زه یاد کړی ما یو پیره چېته نو ټول عمر بیا دا یادی جی نواز شریف زه یاد کړی ما. نو تا نه تپوس کوم چې کوم بادشاه دی د ټولې دنیا بادشاه دی، اگر ورځ کې تا یو پیره نه لس کرت زر کرته یاد کړي نو ته به ستا به څونه خوشحاله دی. زما محترم او حقیقي بادشاه خو هغه دی زما محترم چې هغه د یاد کی بس گویا دا یادون دی، نور اسې گپ شپ دی. یو چې ذاکر د الله او ما وی د الله په یو لفظ کې هغه یو بزرګو مجمع داسې جوړه وه، دا څنګه چې مجمع جوړه ده، وی الله ورکولو والا دی. د الله په نوم کې ذاتي نوم دی الله. څوک چې الله الله کوي وی دې ډېرې فایدې دي. یو دا چې الله وی څوک الله الله کوي نو چاته به محتاج نه کړم. بله خبره څوک چې الله الله کوي د ده جیب به نه خالی کېږي. بله خبره څوک چې الله الله کوي الله فرمایي وي د ده په عمر کې به برکت واچوم چې څوک ما یادي. بله خبره څوک چې الله الله وي د ده په کاروبار کې به برکت واچوم. څوک چې الله الله وي الله وي زه پې د اسمان نه د رزق باران کوم. زما محترمو صفات د الله د نوم بیانول. دې کې یو عالم ناستو او عالم عام عالم نو د منطق لوی عالمو چې بادشاه به د مناظرې د پاره ساته ابو علي سینا یې نامه وه. د منطق یو لوی امام دی. په منطقو کې چې نوم راځي طلبو ته نوم پړاویږي لومبې نوم د ابو علي سینا راځي. دا دومره لوی عالم دنیا پیژند، بادشاهانو سره به مناظرو کې ناستو. نو دی ورته وی یو الله دومره ډیر نوم، دومره ډیر کارونه، یو د الله نوم دومره ډیر تغیرات. نو دا بزرګ ورته جواب کوي ای خره ته پسه پوهېږي. دی عالم ته وی خره ته پسه پوهېږي. په ډکه مجمع کې دی یو کس ته خر وویم که نه، وی د دې ابو علي سینا دا رنګ به کله تورېده، کله به زیړېده، کله به سور کېده. په لږ وخت کې 3 رنګونه بدل کړ. اول د غصې نه تک سور او تور شو او ګویا د ملامتیا نه زیړ ناستو. دغه ورته وی د عالم وی زه دنه تپوس کوم وایه رنګونه دې ولې بدلېږي؟ وی رنګ دې ولې بدل شه؟ 3 قسمه رنګ دې واړه. نو د ابو علي سینا ورته وی خر لفظ دې راته وی. نو هغه عالم ورته چې یو لفظ خر دی، په خر سره تا 3 رنګونه بدل کړه. وایه زما د الله نوم دی چې څومره صفات به یې پکې. د ما محترم یو خر کې دومره کمال دی چې لفظ خر مې درته ووی نو 3 رنګونه دې بدل کړه. نو تا نه تپوس کوم چې د الله د نوم به څونه زوري. نو الله وفرمیل څوک چې ذکر کوي په دنیا کې دا زما د لعنت نه بچ دی. یو کس. او دویم وما والاه څوک چې د الله والو سره کینی، د الله سره محبت کوي. دا خلکم دام الله وی په لعنت شو د خلکو کې نه راځي. دا ماته نږدې خلک دي. 4 قسمه کسان الله ذکر کوي. یو هغه چې ذکر کوي، دویم هغه چې الله والو علماء طلباء تبلیغیانو حضراتو او الک صوفیانو بیعت شو د خلکو سره کینی. دا څه دی؟ دې د لعنت نه بچي. او دریم نمبر نبی اسلام مبارک وفرمایل او متعلما، متعلم یادی تاسو یادی کوم چې دا تاسو درس لراغلی تاسو دې ټیم کې ټول طالبان یا ټول څوک سره سبحان الله وایي او څوک چې درس ته مداومت سره کینی تاسو ته بله خبره کوم نن تاسو ډیر مبارک یې. وایي څنګه کله چې انسان نبی اسلام مبارک فرمایي دا د حدیثو کتاب دی، ګویا دې کې مسایل زده کېږي د ما د پیغمبر
خواږه اقوال دي پکې او د دین او د ټولې دنیا قوانین او ضابطه ده پکې. وایي کله چې انسان د دین په طلب کې د کور نه روزي، الله په اسمان کې فرښتې ته اعلان وکړي ورشه طالب د کور نه روزي، د کور مخې ته ودرېږه، فرښته راشي د کور مخې ته ودرېږي، الله د کور مخې ته راورسېدم، وایه څه وکړم؟ الله ورته اعلان وکړي د راوتو انتظار کوه، د طالب د جومات نه را روان دی، درس له را روان دی، انتظار کوه. ستا بار فرښته انتظار کوي خو تا ته د خپل قدر پته نشته. وایي الله انتظار مې وکړ، کس راووته، کس د درس په نیت باندې جومات ته را روان دی. الله څوک زما رب ورته وفرمایي دا ما ته ډېر محبوب دی ځکه زما د محبوب خبرو روان دی او زما کور ته روان دی. تاسو ورته خپلې وزرې تر جوماته پورې خورې کړئ. وایي فرښتې ورته خپلې وزرې تر جوماته پورې خورې کړي زما خو شرط پکې دا دی چې درس ته ناستي. وایم تاسو دومره او دا وزرې فرښتې بل هغه یو سړی یو مولوي صاحب دا خبره وکړه طالبانو ته الله د فرښتو په ذریعه باندې وزرې خوري، نو طالبانو تاسو په میخونو کې او تاسو ته دا کم کسان چې درس لرا دی دا ګوره تاسو مبارک خلک یې، تاسو ته فرښتې وزرې غواړي. کم خلک چې درس لرا دي په سپلو کې مه راځئ ځکه په سپلو کې میخونه او تاسو ته فرښتې وزرې خورئ، هغې ته پکې تکلیف دی. یو استاد دا خبره وکړه طالب وایي دا هسې فضول خبرې دي. وایي سپلو کې دا میخونه ووهل چې د کور نه راوته، وایي په د نامه نه لاندې تر لاندې خپو پورې الله اوچ کړه. زما محترم الله که دین پورې خبرې کولې چې زما رب فرمایلی دي چې زه ورته د فرښتو په ذریعه باندې وزرې خورم. ده وایي ما ته خو نه ښکاري نو میخونه یې ووهل په سپلو کې چې کور نه څنګه بار راووته را پرېوته، الله د نامې نه لاندې اوچ کړی و. زما محترم خپو یې کار نه کوو، بیا به یې په تخته په مولیانو پسې ګرځو. یاره جي دا ولې یاره دین پسې او د خدای قول پسې خبرې کوې؟ ما وویې تاسو ډېر مبارک خبرې او تاسو ته ستاسو یو خبره کوم، تاسو ته ستاسو یو خبره کوم. د طالبانو کوم سړی چې د خدای د دین دپاره اگر که ګیرې سپینی او په دې نیت باندې جومات کې درس ته ناست دي چې الله ستا دین ته ناست یم او زده کړه کوم، نو الله وایي دا طالب دی. او بله خبره کوم که په دې حالت کې درس په حالت کې چې انسان درس نه ځي او دی عهد کړی دی چې الله تر کومې پورې زموږ په جومات کې تعلیم او تعلم کیږي، زما د پیغمبر احادیث پړاویږي، الله تر هغې پورې به ناست یم طالب یم. زما پیغمبر وفرمایل که په دې حالت کې وفات چې د قیامت په ورځ به د انبیاو سره راپاسي. زما که په دې حالت کې څوک وفات چې د قیامت پر ورځ به د علماو انبیاو سره، نو لویه خبره نشته. او ستاسو دغه یو خبره کوم، یو طالبو د لوار بټۍ ته ناست و، ستاسو ډېر لوی منزلت او قدر دی، خو که موږ پوهېږو همهغه سړی چې درس ته په مداومت سره کښېني، وایي د لوار بټۍ ته ناست و، کتاب یې کته، کتاب یې کته تیاره وه، داسې یو بادشاهي وقت پې د پاسه تېر شو، بلا لښکرې وې ورسره. طالبه دلته څه کوې؟ ستا کار خو جومات کې دی، ته د جومات نه ولې بار راوتې او د لوار بټۍ سره ناستې؟ هغه ته جواب کې وي حضرت زه طالب یم او طالبان ډېر غریبانان دي او د مقتدیانو هم دا دغه چې زما استاد یو مولوي صاحب څومره ذلیل او په ریښو او په څښا کپړو کې راځي نو ماته خوښ دی. که مولوي صاحب سره گاډې دی، مولوي صاحب سره برینډ کپړې او برینډ پټکې والی دی، دغه مولوي صاحب ماته نه خوښېږي. ولې ماله محتاج مولوي صاحب پکار دی چې زما موافق او زما زړه چې کوم غواړي هغه مسایل کوي، ماله هغه مولا پکار دی حقي هغه به وی. ځکه دا پټکې ماته چې الله په سر کړی دی دی ماته دې دپاره نه په سر کړی چې زه د مقتدیانو زړه وساتم، دا ماته دې دپاره په سر دی چې الله وایي زما کوم قانون دی عوامو ته بیان کا، اگر که تا نه خفه کېږي او چې زه دنه رضا شم دې دې خفه یي که نه، زما ته پکار او زما رب پکار دی د کوم مولا نه چې الله خوشحالي، قسم دې مقتدیان به ورپسې به ذات خود منډه وی. نو خبره مې دې پورې کوله چې طالب د لوار بټۍ ته ناست دی، کتاب یې کته. محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته وایي طالبه ستا کار خو جومات کې دی، دلته څه کوې چې ناست دی؟ وایي حضرت وایي ډېره غریبي ده، ما سره په جومات کې ډیوه ده او په هغه ډیوه کې د تیلو پیسې نشته، نو زه علم په څه باندې وکړم؟ او زه چې رڼا ته دلته لوار ته د خیر وځې نه یم ناست، د دې په لوار په دې بټۍ کې چې کوم اور بلیږي د هغې اور د رڼا په ذریعه باندې زه د احادیث مبارکه زده کوم. تاسو ته خو ډېره اسانه ده ماشاءالله. یاره جي لیټونه د دنیا لګېدلي دي، ټول څوک سره سبحان الله ووایي. الله ډېر رحم کړی دی ګورې ښه. نو وی هغه ورته وی محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته وی طالب ځان جومات ته ورسوه، د ډیوې د تیلو انتظام دی په ما دی، تر قیامت د سبا پورې تا ته کتاب پکار او جامه پکار و پټکې پکار او تیل پکار او د دې انتظام به زه کوم، زه جومات ته ټول څوک سره سبحان الله ووایي.
الله دې مونږ کې داسې دینداري پیدا کړي. مال هر چا سره دی، مال هر چا سره دی، لیکن الله وایي ما مال درکړی خو ته مې څوکیدار ګرځولې اړه مې نه دی درکړی. دا مال تا د بچو دپاره ساتلی چې دی به لوی شي او دا به د ده په کار راشي، او د ده به په کار راشي خو تا نه تپوس کوم په کنده کې به ستا څه په کارېږي. وایي دغه شو طالب خوشحاله شو، خو د دې محمود غزنوي رحمت الله علیه په یو دریو خبرو کې یو شک و، او شک یې دا یو دا چې دا بادشاهان ډېر شک مزاجي چې زه د خپل پلار نه پیدا یم او که نه. یو یې دا خبره چې زه د پلار نه حلالي پیدا یم او که نه. بادشاهانو پسې به خلکو خبرې کړي دا حرامي دي. او دویم وی علماء کرام یو حدیث وی چې العلماء ورثة الانبیاء، دا عالمان دا د انبیاء وارثان دي. نو آیا دا حدیث رښتیا دی که د علماو طلبو د ځان د فایدې دپاره جوړ کړی دی؟ په دې دویم حدیث کې شک و. او دریم یې دا چې الله به ما جنت ته درنه کړي، زه جنتي یم که دوزخي یم. لیکن طالب امداد ګوره، طالب له ډیوې له پیسې ورکړه، تیل واچوه، طالبه قرآن وګوره، احادیث وګوره، نن زما د ذات غیرت ته ګوره، زما د رب د ذات غیرت ته ګوره چې څنګه لاړه طالب کېناسته دعا یې وکړه، الله قرآن ته ناست یم، الله ستا د قرآن د کتاب دپاره د تیلو دپاره خدایه پیسې راکړي دي، الله د دې محمود چې څومره حاجتونه دي الله د خپل ذات نه پوره کا. وایي محمود غزنوي ته هر څه میلو، بادشاهي وکتو، لیکن د دې دریو خبرو جواب نه میلاوېده چې کله شپې له خوب اوده شو، په خوب ورغې آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب کې راغی، دیدار مصطفی ورته وشو. ټول شوق سره سبحان الله وایي. الله دې زمونږ مال په دین باندې ولګوي، وایي آمین. وایي چې دغه شو او ورته وایي نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي، وایي محموده ای د پلانکي زویه محموده، وړومبې ورته د پلار نوم واوسه، ای د پلانکي زویه محموده، الله دې تا جنتي کړي چې تا د ما وارث سره احسان وکړه. وایي چې سار راپاڅېده، اعلان یې وکړه الله د یو طالب په وجه زما درې سوالونه حل کړه. یو دا وایي ما ته نبی علیه السلام مبارک ووایي چې ای د پلانکي زویه، نو چې پیغمبر چاته ووایي یا خو دروغ کیدی نشي، ما ته پته ولګېده چې پلانکي زما په حقه پلار دی. او دویم یې راته دا ووایي چې الله دې تا جنتي کړي، ما ته پته ولګېده دنیا کې د جنت ټکټ میلو شو چې زما پیغمبر چاته د جنت دپاره ګوته اوچته کړي، قسم دې د جهنم اورې سوځولی نشي. الحمدلله زه جنتي یم چغې والې. او دریم ما ته پته ولګېده چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، زما پیغمبر وفرمایل چې تا زما وارث سره احسان وکړه. پته ولګېده علما کرام د انبیاو وارثان دي ټول څوک سره باندې. د طالب سره په یو دغه باندې الله د ما درې دغه حل کړه د ما محترمو. نو خبره دې پورې کوم چې الله وایي درې د څلور کسان د لعنت نه بچ دي. یو دا چې ذکر کوي، دویم دا زما محترمو چې د دې ذکر الله والو سره وابسته، دریم دا چې طالبانی تاسو خلک یادي چې درس لرا دی، او څلورم نمبر عالم سړی یادي کوم کس چې علم کوي او په منبر د نبی اسلام مبارک ناسته. دا څلور کسان د الله د لعنت نه بچ دي، د دې نه ما سوا چې څوک دي ټول د الله د لعنت نه دي. الله دې موږ د دې نه وساتي او الله دې موږ د دې نه امان نه کړي. ټول شوق سره امین وایي او الله دې موږ په دې څلورو کې په یو کې وابسته کړي. ټول وایي امین. حدیث ته وکیره الا ان الدنیا، بشک دنیا چې دا ملعونت لعنت شده دا، ملعون او لعنت پې ویلې شوی دی ما په هغه څه باندې فیها چې په دې دنیا کې دي الا مگر ذکر الله چې ذکر د الله کوي، وما والاه او چې څوک الله والی، وعالم او عالم او متعلم او طالب العلم. واخر دعوانا الحمدلله. کتاب راکړه بالله. الله موږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت، شفقت، الفت او محبت باندې خدای وګوري. الله ستا رضا له راغلي دي، ستا در ته راغلي دي، ستا کور ته راغلي دي. خدای طالبان دي تا ته پته ده ستا د محبوب کتاب له راغلي دي. الله د دې څه قسم مشکلات دي الله په خپل دست قدرت الله ختم کړي. الله څه قسم مصیبتونه دردونه دي الله په خپل دست قدرت ختم کړي.
د چا په دې حاضره مجمع چا په زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي خصوصا د هغه خویندو میندو چې دا درس په ذوق سره اوري الله په دا یخنۍ کې ستا د قرآن ستا د محبوب کتاب ته ناسي الله د هغې د عزتونو د لوپټو خدای محافظ شي زما د خویندو میندو خدای په زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي د حاضره مجمع الله چې په دې کې څوک بیماران دي کورونو کې بیماران دي اسپتالونو کې بیماران دي الله شفای کامله عاجله مستمره ورته خدای نصیب کړي الله د حاضره مجمع خدای که سپینګیري پکې ناسي الله د دې سپینو ډکو نه الله تعالی حیا درځي په سپینه ګیره باندې الله طالبان شوي دي خدایا طالبان تا ته محبوب دي خدای د دې د برکات خدای په دا ټول کلي باندې قایم او دایم خدای وساتې کم چې نوجوانان دي خدای طالبان دي د خپل ځان سره خدای وابسته کړي کم چې ماشومان دي خدای په مستقبل کې او د دې کلي دپاره علما طلبا مفتیان قاریان حافظان مفتیان ته خدای جوړ کړي الله د دې خلکو خدای چا باندې څه قسم قرضونه دي الله د قرض د عذاب نه خدای وساتې قرضونه په خپل دست قدرت باندې خدای ختم کړي الله د دې کتاب په برکت باندې الله دا کتاب د دې مجمع دپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او سبب خدای وګرځي د دې کتاب په برکت باندې د حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتې او په وخت ځن کې دنم دا کړي په جو راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله